شرع اتباع الهوا د خواهش تابعداري او یو د دې خلکو هغه عقل پرستی ده اتباع العقل چې ورته ویل کېږي بلکې زه به داسې تعبیر چې عقل او شریعت هم ډېر ظاهر کې ټکراو راشي دې په عقل ښه ګمان کوي بیا شریعت پل نه مني پولیس بیا راته هلکه د دوزخ د پاسه پول دی او د تورې نه تېره دی او د ویښته نه نرۍ دی وي دا زما عقل مني عذاب قبر وي دا زما عقل مني دا نشته دا هلکه ډېرې خبرې ستا د عقل نه بالاتر دي ته به نه منې دلته رنګې دلته څه وایي وي تله نشته میزان د قیامت په ورځ ولې عقل نه مني په تله به څه کوي هلته خو ګوړه څوک نه تلي او نه بېرته کې څوک جوار او غنم تلي نه په دې به حسنات او سیئات نیکۍ او بدۍ دلیلې کېږي اوښه نیکۍ بدۍ دا خو اعراض دي غیر مادي څیزونه دي اذا وجدت عدمت ختم شي اعاده د معدوم خو محاله ده او که بالفرض اعاده وشي نو غیر متقوم بنفسها دي هغه څیز کې وضع کېږي چې خپل تحیز لري تقوم بنفسه لري یو ماده لري هغه وضع کوي اوس یو سړي وایي ما پرون پنځه لمونځونه کړي دي ته وایې راوړه ما ته وښایه کولی شي راوړه که نه جاب کې واچوه تیلی کې واچوه اچولی شي نه دا ما عقل نه مني هلکه ستا عقل خو سوړه ده ستا عقل نه مني دا زما عقل نه مني عقل د جبریل وجود مني څه دا خو شریعت ته ویلي جساس احکام القرآن کې لیکلي دي چې حضور پاک تپوس وکړه جبریل نه څومره ساعت کې ما له وحی راوړی ګوره څومره مدل دی 500 سال مدل د دې نه لومبي اسمان پورې بیا د یو نه بل پورې 500 بل نه بل پورې 500 مدل د تیزې سورلی څومره ساعت کې را رسېږي وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه لا نه رپېدلې کې را رسېدلې او څه عقل مني جنات منې که نه او ضرور دلته څومره پیرې دي اوړي روړي منډې وایي تر رښتیا واده وکړئ په میاشت کې هر څه کوي ته خو یې چغه نه اورې دا نن د موبایل دا سیسټم کې دی دا دلته وی هله و په امریکا کې وي هله او تېر د هغه تصویرونه هغه ستا تصویرې دي دا ټول څیزونه خو نن میدان ته عجایبات د دنیا څخه ښکارې کړل وی عقل نه مني داسې به وی چې کله رسول الله مبارک ته معراج نه راغی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه له په مخه ورغی وی راشه که نه نن خو د ملګرې ناشنا خبرې کوي وی څه وی وی زه لږ ساعت کې بیت المقدس ته تلم او بیا واپس راغلم په ډېر لږ ساعت کې داسې خبرې کوي او په ویښه تلم او بیا راغلم ابوبکر صدیق ورته وی طمق ده دا وړه خبره ده که وایي چې په دې لږ ساعت کې اسمان ته تلم او بیا راغلم بیا یې منم ایماندار یاست یؤمنون بالغیب الغاب ما غاب عن بلاغة العقل والحواس چې ستا عقل نه مني او ته ومنې اعتماد په الله پیدا شو ایمان بالغیب فلسفه هم دا ده که هر شی ستا ده عقل لاندې راځي منې او که نه راځي نه منې نو دا خو ستا په الله او رسول اعتماد رانغی په عقل اعتماد شي نو بعضې څیزونه دي ایمانیات بالغیب عیسی علیه السلام ما یو ځل یو سړي راډېره بولم څو قادیانې بولم خو دې ډېره موده وشوه نو ما ته وایي چې تا په تقریر کې ویلو چې عیسی علیه السلام په اسمان کې ناست دی ما وی یو وی دی په اسمان کې اودسمات یې کوم ځای کوي ګوره فورا اعتراض یې وکړ د اودسمات یې کوم ځای کوي دا هم تاسو وایي چې اسمان کې ډېرانونه نشته که نه ما وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې وی نهه میاشتې مې هغه کموړ وښایه چې دې پکې غول غول کړی هغه باتروم وښایه چې پکې ډزې دی وښایه اډېرانه وی خدای انتظام کړی خو خبیث بچی تا له کولی شي هغه له نشي کولی عقلونه جنګې بیا خو به په جنت هم سوال کوي چې جنت کې ډېران نشته دا خلک به پکې څه کوي اودسمات یې به څه کوي اودسمات یې له به تنګي نه راکوزېږي دا خو بیا په هغې نه اعتراض کوي بس خلاصه ده چې د عقل یو شي سره ګورې متصادم نه دی دا د حقیقت دی یو څیز سره د عقل ټکراو د شریعت نشته خو بعضې څیز زمونږ عقل د هغې ادراک کولی شي او یا نه زمونږ عقل رسېدي شي که نه بس الله او رسول وایي نو موږ به منو نو معتزله وایي زما عقل نه منې نو موږ امام بخاري ورته خشته جواب کوي او حافظ ابن حجر لیکلي دي فتح الباري کې چې اخبره بالمیزان
المخبر الصادق اللوز الخبر.